او دا رقم هغه ډاکټران به د فاجرانو او د فاسقانو په ډله کې راپورته کېږي په ورځ د قیامت چې د کمپنۍ والا سره د فکسینګ کړی. لکه نن سبا داسې اکثره ډاکټران به تاسو د کوټې د لیدلي، د کراچۍ د به مې لیدلي، په دې پاکستان کې به په غټو غټو ښارونو کې تاسو ډاکټران لیدلي چې د ده د میډیکل ماسې وه په بل میډیکل کې دا دوا نه میلاوېږي، بل میډیکل کې نه میلاوېږي. ولې نه میلاوېږي؟ ده د خپلې کمپنۍ سره فکسینګ کړی. که میلاو هم سي، ده د هغه کمپنۍ سره فکسینګ کړی دی چې هغه و ده ته پیسې ورکوي. ظالمه ډاکټره که د دا سړي تبه هم ته د کینسر ګولۍ ورکوي، که کینسر دی هغه ګولۍ ورکوي، که پر سر درد یم هغه ګولۍ ورکوي. هغه یې وستن ده تا ورته نیولې ده، بعد هغه یې وستن په 300 روپۍ ده، بس هغه نو که پر سر درد و، که تبه و، که کینسر و، که هر مرض و، ته دا یې وستن ورلګوي. ولې خو تا د کمپنۍ سره دا خبره کړې. الله به دا پیسې د ده د بچیانو پر کفنونو کې خرڅي. آیا دا پیسې به الله تعالی د ده په کفن په دنیا کې نه کې خرڅي؟ په ورځ د قیامت به در هر چا شرمنده دغه ډاکټر د انسانیت د زندګۍ پر بچاوېدو یې نه، ظالمه د خپل نس پر ډکېدو باندې، د خپل نس هم ډک دی، د بینګ پر ډکېدو یې چې بینګ ما ډکوي. چوکیدار سوچ یم باندې بیا زمنا پر د خپل میراث باندې بیا راجمع شي. ظلم حرام دی. 50 روپۍ ګټه حلالې ګټه. نو دا د انسان لپاره چې دی بیا به دا ډېر غټ عذاب جوړېږي په ورځ د قیامت. ټیک په دنیا کې دې ګټه هم خوند به نه جوماش. ولې د دې امامانو د دې علماو ورته وګرځېږه، په دغه سیمځای کې به داسې امامان به وي، په دغه علیزۍ کې به وي، په دې علاقه کې هغه د امامانو ملایان شته، غټه تنخواه یې 50,000 روپۍ ده. 50,000 روپۍ زما ستا د جیب خرچه نس کېدی د میاشتې، زما ستا د جیب خرچه 50,000 روپۍ نه ده، د ده 50,000 روپۍ تنخواه ده. هغه غټ چې شیخ الحدیث یې دغه 1000 روپۍ تنخواه ده. ملا خو ډېر ارزانه ده، ملا طالب ډېر ارزانه او نقصان نه لري. 6,000 تنخواه ده، لیکن الله پاک په د 6,000 روپۍ کې دونه برکت ورچولی چې د کور نه جوړي، د کور هر ضرورت د خدای په فضل و کرم سره په 6,000 روپۍ کې پوره کوي.